راشي وګورئ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کتابونه دغه تذکره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو نن د باندې یو ډېره دردیدونکې واقعه اورم او واقعه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه ده او ډېره دردیدونکې او ښکلې واقعه ده. تاسو یې واورئ. که د علي محمد ګړی خلقو تاسو د دنیا په سترګه وګورئ نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ لباس اعلی نو، رنگ اعلی نو، خاندان اعلی نو، وسایل اعلی نشتا، مکان اعلی نشتا، کور اعلی نشتا، د دنیا وسایل اعلی نشتا. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ادرنگ تور دے، لباس معمولی دے، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ترازی گن صحابہ ناستی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سر لاندې کته کو د الله پیغمبر ورته وی اے ساده معلومی کی داسې چې ستا رشته لا تر اوسه نه ده شوې. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ اپ جړا شو وی قربان یا رسول الله ما تور سعد لبسوک رشته راکی، زما رنگ تور دے، ما سره وسایل نشتا، لوی مکانات نشتا، لوی دنیا نشتا. د الله پیغمبر ورته وی ساده لاړ شه حضرت عبدالله له ورشه او هغه ته وایه چې امام الانبیا رسول ما د خپلې بچی رشته زما سره وکړه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کتابونه لیکي په دغه وخت کې د ده په خپو پیزار نشته، په جسم کپڑا معمولی دا، رنگ تک تور دے. اے دا گڑی علی محمد غیرتمند مسلمانان رونو دا خبر یاد ساتے اللہ فیصلہ دا انسان پا مال نکی، اللہ فیصلہ پا کلی مکان نکی، اللہ فیصلہ دا بندہ پا عمل کی، اللہ فیصلہ دا بندہ پا نیت کی، اللہ فیصلہ دا بندہ پا عمل کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ لوی لوی کورونے نشتا، اگرچہ وسائل نشتا، دا اللہ پیغمبر وتوی اے سعد اللہ شاہ دا عبداللہ دا لور رشتہ وغواړه. چې کله سعد رضی الله تعالی عنہ ورلو اواز کوي حضرت عبداللہ صاحب د کور نه بهر را ووتو، دی ورته وی عبدالله زه امام الانبیا رسول یم، د خپل لور نکاح زما سره وکړه. حضرت عبداللہ ایله تازه تازه اسلام قبول کړی دی. هغه چې کله د حضرت سعد باندې نظر گزار که په خپل پیزار نشتا، رنگ تک تور دی، په جسم کپڑا معمولی ده. هغه ورته وی تا سره زما د لور رشته نشي کېدی. دا خبره په کور کې د حضرت عبدالله صاحب بچی واورېده، لور واورېده. ورته وی بابا ته د سعد پو ته مه ګوره چې پیزار پې نشته، د سعد کپړو ته مه ګوره چې کمزوری لباس دی، د سعد رنگ ته مه ګوره چې رنگ تک تور دی. اے بابا ته دې خبرې ته وګوره چې دا د مدینې جانان راستولی دی، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راستولی دی. زه تیار یم د رشتې دپاره. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ لاړو، امام الانبیا سره کېناستو، ورته وی یا رسول الله تاسو حضرت سعد راستولیو، زما د لور سره د رشتې دپاره یا رسول الله زه به دا ټولې بچی د حضرت سعد نه قربان کړمه، زه تیار یم دې رشتې ته. واورئ زما محترمو، بیا د الله پیغمبر حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته وی اے سعد لاړ شه لاړ شه ځان له پیزار او کپړو بندوبست وکړه، ستا د رشتې خبره حل شوه. حضرت سعد په ژړا شو. واورئ محترمو، نن د اولاد په باره کې مونږ څنګه فکر کوو، د یو اولاد د رشتې باره کې څومره فکر کوو، د اولاد د کپړې څومره فکر کوو، د اولاد د مکان څومره فکر کوو، د اولاد د تعلیم څومره فکر کوو، د اولاد د پیزار څومره فکر کوو، د اولاد د رشتې څومره فکر کوو. قربان د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ وی الله دې مونږ قربان کړي وای آمین. الله دې مونږ د حضرت سعد نه قربان کړي وای آمین. او چې توا سره وای آمین. د الله پیغمبر ته په جړا شو یا رسول الله ما سره دومره پیسې نشته چې ځان له یو جوړ پیزار واخلمه، ما سره دومره پیسې نشته
چې ځان له یو جوړ لباس واخلم ما سره دومره پیسې نشته چې په مهر کې کېږدم د الله پیغمبر ورته وی ای ساده لاړ شه عبدالرحمن ابن عوف لا ابم پیسې درکې ای ساده لاړ شه عثمان غني ته ابم پیسې درکې حضرت سعد لاړو 200 روپے عبدالرحمن ابن عوف ورکی 200 روپے عثمان غنی صاحب ورکی 400 روپے درهم روړو د الله پیغمبر وتوي وړاندې وره د الله پیغمبر وتوي اے ساده 200 درهم یعنی 200 روپے دا په مہر کې بکیدو او 200 روپو لاشه ظلم پیزار واخله بیبیلم پیزار واخله ظلم لباس واخله بیبیلم لباس واخله حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بازار تلاړو په بازار کې اعلان کیږي اے مسلمانانو اعلان ووري په مدینه منوره باندې حمله شوې ده په امام الانبیاء حمله شوې ده د پیغمبر په ناموس گزار شوې ده د الله په کلام گزار شوې ده د الله په ذات گزار شوې ده په دین اسلام گزار شوې ده د پیغمبر په دین گزار شوې ده اے صحابه میدان ته روزئ میدان جهاد ګرم کړئ د الله د پیغمبر د پاره د پیغمبر د ناموس د پاره د قران د ناموس د پاره او جنگيږئ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ما تذکرہ کا اول رشتہ نہ ملاوے دا بیا پیسې نشتا کپڑا نشتا پیزار نشتا خو چې کله आवाज ووریدو د پیغمبر د ناموس आवाज ووریدو په قران د غیرت आवाज ووریدو په مدرسې د غیرت आवाज ووریدو په جمعات د غیرت आवाज ووریدو د پیغمبر په ناموس د غیرت आवाज ووریدو زما محترمو اگر کمی پیسې پیغمبر علیہ السلام ورکړې وي د پیزار د کپړو د پاره پاغي باندې تور نیزه او ډال واغستو سی واغستو یا ساتي تور نیزه او ډال واغستو صحابه کرام تذکرہ کوي وی مونږ ګورو چې میدان جنگ ته کله چې میدان ګرم شو لکه د زمري یو ښکلی ځوان میدان ته راکوشو او تورې نیام نه وویسته په مخ باندې تور رومال تړلی دی او کافران د ښي طرف نه مردار کو د ګس طرف نه مردار کو هر طرف ته کافران گزار کو سپونه سملل یو کافر راله او په دې باندې په دې زمري په شانتې لوی بهادر باندې حمله وکړه لاندې را گزار کو دا سر مبارکې ولا دو ټوکړې کو یو صحابي په منډه منډه راله او سوی یا رسول الله هغه ځوان چې د زمري په شان جنګېده الوی بهادر چې د کافرانو سپونه سملل هغه په چا گزار وکړ سر دو ټوکړې شو د الله پیغمبر راله په منډه منډه او چې کله مخ مبارک نه ول رومال اوچت کو نو د الله پیغمبر چغه واله او په جړا شو صحابه ته وې دا خو زما تور سات ده په زار او قطار جړېږي د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا سر په وینو کې له لوهان ده دو ټوکړې ده د الله پیغمبر د حضرت سعد سر اوچت کو او سینې پورې پیوس کو او ډیره زیاته جړې وکا او د جړا نه بعد د الله پیغمبر په خندا شو او د خندا نه بعد مخې داسې نیخي طرف ته واړولو چې کله د سعد رضی الله تعالی عنہ جنازه وشوه صحابه ته تپوس کوي ووري محترمو چې تاسو کله په مدرسه غیرت کوئ د الله په دین غیرت کوئ په دې علماو غیرت کوئ په تبلیغ غیرت کوئ په مجاهد غیرت کوئ د الله مدد وګوره د الله نصرت وګوره د الله وعده وګوره د الله طرفه وعده وګوره حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ صحابه ته تپوس کوي یا رسول الله درې حالات په تاسو باندې تیر شو اولم جړا وکا بیا خندا وکا او بیا مخ دی بل طرف ته واړولو ووري اې د دې علاقې د ګړی علي محمد په دین مین غیرتمند مسلمانانو ورونو د الله پیغمبر جواب ورکړ اے سعد اے زما صحابو په سعد می جړا زکه وکا چې د سعد له اول چا رشته نه ورکوله اول څوک نکاح ته نو تیار چې په مشکله رشته میلو شوه بیا پیسې نه وي نو چې په سعد جړا نه کوم په چا جړا وکړم او خندا مې په دې وکړه واورئ محترمو د جنت د حورو سرداره حور عینه الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي وایي امین
د حور عینا بارکه حضور علیه السلام فرمای دا د جنت د حور سرداره چې کله دا رواني نو په یو قدم کې 70,000 نخري کوي حور عینا دا چې کله جوړه واچي 70,000 جوړې واچي داغه حسن او زینت پخکاریږي حور عینا چې دا یو نوک دا ګوتې دا سوکه دا دنیا ته ښکاره کړي د نور نه به زیاته رڼا کوي حور عینا چې خپلې دوکانې په سمندر کې ګزارې کړي د شاتو نه به زیات خوږ شي د الله پیغمبر وفرمایل خندا مې په دې وکړه ما حور عینا وکړه چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه سینې ته راجوخ کړ او مخ مې دې بل طرف ته ځکه واړولو چې د حور عینا حسن او جمال ما وکړه الله دې موږ ته نصیب کړي وایي امین چې دوا سره وایي امین